نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم سورة یاسین درویشتم پارا یو پنجوستم نمبر آیت دی مخکی رکوع کی اسرافیل علیہ السلام اولنیش پہلے بیان شوا چی کم سربا انسانان وفات کی اس پدی رکوع کی اسرافیل علیہ السلام دویمش پہلے بیانے کی چی پکم سربا خلق دا حساب کتاب میدان تا روانے کی یوش پہلے با اسرافیل علیہ السلام او وہی ٹول خلق بمڑشی سلویخ کالا با دا خلق مڑوی داغین بعد با دوبارہ غیمش پہلے او وہی ٹول خلق با دخبلو قبرون نار اپاسی حشر میدان تبروان شیدہ با دا شام پزمک باندی لگی دلی سوک با مزمززی سوک با تیزی چا سر بسور لیوی چا سر بسور لینب مسلمانانو نیکان خلق سر با تیزی سور لی اور چکم کافران یا گناہگاران دی کہ بچا سر دا سر سور لینوی او چا سر با بچا باندھ بسور لی دا بد عمل سور لی گئی حساب کتاب میدان تبدی ارسی کلچ دا قبرن دا کافران را پاسی دیزے کی بدی افسوس کی چرا منگا چارا پاسو منخو پا دیزے کی پراتو چارا پاسولو دی قبرن چارا وستو دی تبویلی شی چی دا دا اللہ پاک رحمان ذات وعدد چی تاسو با قیامت کی پاسی دا اغا قیامت تی چی تاسو دا قبرن پاسی کافران قیامت نمانی دی تبوری داغا قیامت اللہ ہم رشتیا ویلو قیامت را وسط او پیغمبرم رشتیا ویلو دولو پیغمبرانو دا دی قیامت را دا قیامت با دیر وقت کی نرازی دا با دی اسرافیل علیہ السلام یا وش پیلے شپیلے باندے با خلق را پاسی دا بدا سے دا عدل و انصاف رضوی چی بچا باندے با اس قسم زیادتی نکی ہر چاہتا با دخبل عمل مطابق بدلہ ملوش نیکان سرب اللہ پاک دا احسان معاملو کی دا فضل معاملہ لکہ یوی نیکے پا بدل کے بلس ورکی وسو ورکی گناہگار سرب اللہ پاک دا عدل معاملہ کی چچا یو گناہ کری داغی یوی گناہ مطابق بدلب ملاوی گی زیادہ نا پا دیو رزبان دی با جنتیان دیر جات خوشحالی اللہ دی منگو تاسو دا جنتیانو پا صفن کی پاسی دی با مشغولوی دیر زیاد با خوشحالی دا جنتیان او دا دوی چکم ملگری او دا دوی چکم بیبیانی دا جنت پسایا کی بناستی سوری کی او بتختون بلکہ دا بادشاہان ناستی او چکم نعمت تا دا دوی زلکی گی دی تب التملاوی گی سکے چے زلکی راش اللہ بے وطحاضر کی او دی چے دا کم طرف نگوری پا دی باندے بسلامون رازی دا اللہ پاک طرفنا چے پتا سر دا اللہ دا طرفنا سلام دی وقت کی با آوازو شی مجرمان جداش کافران با دا مومنان جدا اللہ جل شانہو پدیجے کی دا مجرمان کافران رسوا کی تاستوینی شوینو چی دا شیطان خبر با نمانی دا شیطان ملگرتیا با نکوی زکر دا ستاسو دا پلارانو ستاسو دا مشرانو ستاسو دا نک آدم علیہ السلام دشمن دی نو دا دن بزان ساتی
او تاسو ته ویل شوي نو چې یوازې زما عبادت به کوئ چې دغه نیغه لار ده او په هغې به راځئ. په دې ځای کې به د الله پاک د طرف نه حکم وشي چې دا کافران دی جهنم کې داخل کړي. کافران چې کله انکار وکړي چې موږ خو شرک نه دی کړی، والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم په الله چې موږ خو شرک نه دی کړی. اوس کافران لګیا دي خپل کفر کوي، څوک په یوې طریقې سره کفر، څوک بلې طریقې سره، څوک شرک کوي، څوک د الله نه مني، څوک رسول نه مني، څوک قرآن نه مني، څوک صحابه نه مني، کفر کوي په یوې طریقې. قیامت کې به دې انکار کوي چې نه موږ خو د سره کفر شرک کړی نه. دې وخت کې به الله پاک د دې په خولو باندې مهرونه ولګوي، اندامونه بې ګواهي شروع کړي چې موږ دا کفر شرک ګناه کړی. او الله پاک فرمایي که موږ وغواړو د دې دا سترګې به بندې کړو، نو دې به بیا ځي څنګه؟ دې به کوشش کوي چې دې د وړاندې شي او څه دې وویني، لیکن دې به نه شي. او الله وایي که موږ وغواړو نو دې به په دغه ځای باندې موږ ودرو، د دې شکلونه موږ مسخه کړو، دې به نه د تلو طاقت لري او نه د واپس کېدو. الله جل شانو قادر ذات. او بیا الله جل شانو د مشرکانو د دې زیات عمر چې دوی کما امید چې موږ ته عمر ځکه ډېر ملاویږي چې موږ نه الله خوشحاله دی، او سره ته وایي ځکه نه چې موږ نه الله خوشحاله دی، که الله موږ نه خفو نو موږ له به شرک سزا راکړي. الله فرمایي داسې نه ده. عمر ورکوو موږ ډېر، چاله موږ ډېر عمر ورکو نو دی آخره کې کمزوري والی ته ځي او ابتدایي حالت ته روان شي. عمر چې ډېرېږي انسان واپس ماشومتوب طرف ته ځي، نو دا نه ده چې دنه الله خوشحاله شو او د کافر له عمر ډېر ورکړه، نه، دا خو د باندې بیا تکلیف را روان. بل دې د نبي علیه السلام مطابق وایي چې دا نعوذ بالله شاعر دی او دا کاهن دی وغیره، دا بېدبي کوي. الله فرمایي پیغمبر علیه السلام شاعر نه دی او نه د ده دپاره شعرونه مناسب دي. دا دې خو چې کومې خبرې کوي دا خو د قرآن بیان، دا خو موږ دلته وحی کوو، دا شعرونه نه دي، دا د قرآن سبق تاسو ته وایي. څه دپاره چې کوم کسان په حقیقت کې ژوندي دي، مراد تېنه مسلمانان دي چې هغوی په دې قرآن باندې ویریږي د الله نه. په دې ځای کې حین نه مراد مؤمن دی. لکه موږ او تاسو بیا بیا ووي چې کافر په شان د مړي دی او مسلمان په شان د ژوندي دی. کافر د دین او د ایمان نه قرآن نه فایده نه اخلي نو دی بس مړی دی، او مسلمان د دین او د قرآن نه فایده اخلي نو دا ژوندي دی. نو په قرآن باندې هغه څوک فایده اخلي چې هغه ژوندي دی، او چې کوم کافران دي الله په هغوی باندې عذاب فیصله کوي ځکه فایده نه اخلي. بیا الله جل شانو خپل انعامات بیانوي، د خپل وحدانیت دلایل بیانوي، او د دې مشرکانو کافرانو چې دا کوم خدایان دي په قیامت کې د دې عجز بیانوي چې دوی وایي زموږ خو ډېر خدایان دي، خو دوی سره به دا خدایان یو ځای جهنم ته ځي، دوی به د دغې خدایانو د وجې نجات بیا نه مومي. او بیا د الله پاک کمال علم بیانوي. کافرانو کې یو کافر نظر ابن حارث هغه یو زوړ هډوکی راواخیستو، پیغمبر علیه السلام ته وی چې دا هډوکی به څوک را ژوندي کړي، دا خو ریزه ریزه دي، دا یې میده مې کړه. الله پاک نبی علیه السلام ته وحی وکړه، دې ته ووایه چې کوم ذات ابتدا کې پیدا کړي چې د سره د هډوکي هم نه و، د سره د خور هم نه و، چې کوم ذات اول نه پیدا کړي هغه به هم دا بیا ژوندي کوي. کوم ذات چې د شنې اونې نه تا ته اور درکولی شي، لکه یو قسم اونه داسې شته، نو الله جل شانه هغه دا مړی ژوندي کولی شي. او په قیامت راتلل دا ګران نه دي، صرف د الله پاک کلمه د کن او موجودېدل د قیامت دي. نو دا د الله جل شانه کمال قدرت. دا کافران د دې نه منکر دي، آخرت کې به دي افسوس کوي، لیکن بیا به دې ته پیدا نه ملاویږي. نو فرمایي ونفخ فی الصور، پوکی بوهل شي پشپېلې کې، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، پس ناګهانه دوی به د خپلو قبرونو نه خپل رب طرف ته منډې وهي. قالو نو وایي به دا کافران یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا،
ای افسوس دی زمونږ دپاره مونږ چا را ژوندي کړو زمونږ د دې قبرونو نه مرقدنا زیده د پاتې کېدو نه زیده پرېوتو نه په دې ځای کې دا لیکلي دي سکته قرآن کریم کې زمونږ په قرائت کې څلور سکتې واجبې دي یو سکته چې دا هغه په دې صورت یاسین کې او یو صورت کهف کې یو صورت قیامه کې او بل صورت مطففین کې سکتی مراد دا وی چې आवाज په دې ځای کې بند کې او صاحب جاری وي لکه دې ځای کې ویلې داسې شي مم مرقدنا هذا صاحب بند شي صاحب جاری وي आवाज به بند شي نو دې ځای کې دا لفظ د سکتی مراد دا واجب د قبول کله چې انسان پروانه سبق وي هذا ما وعد الرحمن دوی تب ویل شي دا وعده د چې کړه د رحمان ذات وصدق المرسلون رښتیا ویلو پیغمبرانو تاسو وی قیامت نشته دا قیامت چې الله د سره وعده کړو پیغمبرانو به درتوي او تاسو وی چې نه د قیامت نه څوک راغلي لکه دا کافرانو انکار کوونکي د قیامت داسې ان كانت الا صيحه واحده نبوي دا واقعا د قیامت مگر یو جگہ اسرافیل علیہ السلام تفاصیل لکی چې د شپېلې تیار خو لکی نیولې خود الله د حکم په انتظار د چې کله حکم وشي چې شپېلې وها بس فورا بشپېلې وهي هغه تیار ولاړ فاذا هم جميع الذين محضرون پس ناګهانه دوی به ټول زموږ طرف ته حاضرولی شي فاليوم لا تظلم نفس شيئا پس نن ورځ به ظلم نشي کولی پیسې او نفس باندې په نفس باندې هیڅ چیز ولا تجزون الا ما كنتم تعملون او بدل تاسو ته نشي درکولی مگر تاسو د عملونو ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون بشکا خاوندان د جنت نن ورځ په قیامت کې په خپل مشغولتیا کې خوشاله وي هم بي وازواج مددوی بي بیان بوي في ظلال فسورو کې على الارائك متكئون فتختن باندې تکیا لګون کی لهم د دوی جنتیان د پاره بوي بیا په دې جنت کې پاکیاتن می وی ولهم ما يدعون او د دوی د پاره به وسوي چې دوی غواړي په جنت کې سلام په دې باندې به سلامتی او قولا د وینا من رب الرحیم دا رب رحیم کریم ذات د طرفه وامتاز اليوم الله حکم کی جدا شي نن وز ایها المجرمون اے مجرمانو علم احد الیکم ایما تاسر وعده نو کړي ای حکم بنو کړي تاسو ته یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام الله تعبد الشیطان چې تاسو ملګرتیا مکوئ د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دې استاد لپاره ښکار دشمن دی وان يعبدون ما تاسو ای نو ویل چې تاسو یو زما عبادت کوي هاذا صراط مستقیم دا لار برابر د استقامت ته ولقد اضل منكم جبلا فتاقي سركم راكلوا استاسنا دي شيطان ډیر خلق افلم تكونوا تعقلون تاسو عقل ناخلي هذه جهنم التي كنتم توعدون دا جهنم دي چې تاسو سره وعده کولې شو اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون داخل شي تاسو داخل شي اصلوا اليوم تاسو داخل شي نن ورځ جهنم تا بما كنتم تكفرون بسبب د کفر استاسو اليوم نختم ولا فاهم نن بمن مهر لګو په خلود دي کافرانو وتكلمون ايديهم او من بخبر کو د دې په دي لاسونو باندې وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم گواہی ورکوي د دوی دا ارجلهم د دوی دا خپې بما کان یکسبون پاکارو چې دنیا کې دوی کړی دي ولا نشاو کچرم اوغواړو لتمسنا على اعين من بختم کو د دوی سترګي فاستبق الصراط دي وړاندې والی کوي پلا ر باندې فانا يبصرون بچرت به د دوی د پار لیدل ولو نشاو کچرم اوغواړو لمسخناهم على مكانتهم من بخام خامس کو دي پخپلو زاینو باندې فمستطاع بدی بطاقت لري مدوی اندتلو ولا يرجعون ان دو واپس کېدو ومن نعمر چاته چې من عمر ورکو ډیر عمر ورکو نکسو فی الخلق نو منګه واپس الټ کو دلرا په مخلوق یعنی واپس یې کتروان کو افلا يقن في عقل لري وما علمناه الشعر او من ندي خود لنبي عليه السلام تشعرنا وما ينبغي له ندي مناسب د پار شعر ویل ان الا ذکر وقران مبين ندي دا قران کریم مگر دا نصیحت او قران مبين قران واضح دی لينذر من كان حيا د پار دی چې یریدا پیغمبر په قران باندې هغه څوک چې غوي ژوندۍ یعنی مسلمان ويحق القول على الكافرين او ثابت شي وینا د عذاب په کافران
اولم يروا آیدین گوری انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما یقینا پیدا کړی دي د دوی د پیدې د پاره هغه سيزونه چې موږ په خپل قدرت باندې پیدا کړی ساروي فهم لها مالکون پس د انسانان داغي مالکان دي وذللناها لهم او موږ تابع کړی دي دا ساروي د انسانانو د پاره فمنها ركوبهم ومنها ياكلون پس بعضی باندې دوی سورلی کوي بعضی دوی خوري ولهم فيها منافع ومشارب او د دوی د پاره په دې سارو کې نور پیدې دي او مشارب او د سکرو سيزونه لکه په وغیرہ افلا یشتون دی شکرنو باسی واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون او دین ولې سوا د الله پاک نه نور خدایان لعلهم ينصرون د پاره دي چې دوی به امداد وکړي شي د عذاب د الله نه لا يستطيعون نصرهم ندوی دا خدایان به طاقت نه لري د خپل ځان د مدد کول د عذاب نه د بچ کولو او مدد دا خدایان چې وي لهم د دې مشرکان سره به جند لخر محضرون حاضر ولي بشي په جهنم کې فلا يحزنك قولهم پس خفد نه کی تعالی رب پیغمبر علیہ السلام د کافرانو وینا انا نعلم ما يسرون وما يعلنون یقینا من پیګو باغ سجدي پټو باغ سجدي کار کې من بدل ورکو اولم ير الانسان ان خلقنا من نطفه آیا نقول انسان چې یقینا من پیدا کړی دا د یوې نطفینا فاذا هو خصيم مبين پس ناګهانه دا جګړالو واضح دي وضرب لنا مثلا ونسي خلقا او دی بیانې زمون د پاره او مثال او د هر کړي د خپل پیدایش قال ویدا کافر من يحيي العظام وهي رميم سو بجون دکی دا ډکیو دا خزاړه زری زری قل تو فرمایا يحييها الذي پیدا کوي بدیل را الله په الذي اغزاد انشأها اول مره چې پیدا کړی دی په اول ځل باندې هو بكل خلق عليم او دا الله پاک په هر مخلوق باندې پیری الذي الله پاک اغزاد تی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کی استاذ پاره دشنی اون اور فاذا انتم منه توقدون پس ناګهانه تاسو دا غین اور بلوي اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر آینه دا غزاد چې پیدا کړی د اسمانونو زمکی قادره علا قدیبا ان يخلق مثلهم چې پیدا کی پشان د دې دوباره بلا ول الله پاک قادر دی هو الخلاق العلیم الله پاک پیدا کوونکی په ذات دی انما امر بشک حکم د الله پاک اذا اراد شيئا کله چې الله پاک ارادو کی یو سیستا ان یقول له کن فیکون الله پاک کو فرمای دی کارتا کن موجود شا فیکون پساکار موجود شي فسبحان الذي بيدي پس پاک دی الله پاک اغزاد ملکوت کل شيء چې بادشاہی دا داغه د پادار یو سیس کو الیه ترجعون او د الله پاک ته تاسو ټول واپس کولی شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین